موسی علیہ الصلوۃ والسلام یو کس د عرش د سوري لاندې ولیدو. کله چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام یو کس د عرش د سوري لاندې ولیدو، موسی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل مقام او مرتبه باندې داسې فایز چې په خپل مقام او مرتبه باندې داسې یو ایمانتیا وکړه. موسی علیہ الصلوۃ والسلام د الله دربار کې لاسونه اوچتای او فرمایي یا رب کریمه، دا کوم انسان چې زوینه مو د عرش د سوري لاندې دی، دا کس څوک دی چې دا مقام او مرتبه د ته میلاو ده او د نوم څه شی دی؟ موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله په بارگاہ د رب کې لاسونه اوچت کړل، نو رب کائنات ته فرمایي موسی علیہ السلام ته الله تعالی دغه بنده نوم وانغستو، لیکن موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته رب کائنات او فرمایل اے موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې د دې بنده درې اعمال داسې دي چې دغه درې اعمال د دې دریو اعمالو په وجه باندې د انسان ته ما دا مقام او مرتبه ورکړې ده. یعنی کوم مقام او مرتبه ورکړې و چې د عرش د سوري لاندې موسی علیہ السلام ګوري یو شخص ولاړ دی، دغه مقام او مرتبه د شخص ته څنګه میلاو شوه؟ نو الله پاک موسی علیہ السلام ته فرمایي چې د دریو اعمالو د وجې نه، یعنی درې داسې اعمال دې بنده کړي دي چې د دغه عملونو په وجه باندې دته دا مقام او مرتبه معلوم میلاو شوی ده. هغه درې عملونه څه شی دي؟ موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته رب کائنات فرمای اولنې نمبر عمل دا دی چې دی انسان د هیڅ چا سره حسد او بغض نه دی کړی، د بل مسلمان سره د نه حسد کړی دی نه بغض کړی دی. او دویم نمبر عمل دا دی چې دا انسان چې دی نو د خپل والدینو نافرمانی نه کړي، د خپل والدینو سره حسن سلوک کړي، د خپل والدینو خبره منو دي، دا هغې نافرمانی نه ده کړ، د هغې نافرمانی نه ده کړ، بلکې د هغې تابعداري کړې ده. په دې وجه باندې دا مقام او دریم نمبر دغه درې واړه وشو که نه، په دې ورته الله کوم مقام ورکو. دا داسې اعمال دي چې په دې اعمالو باندې انسان الله ته نږدې کېږي. او دریم نمبر عمل څه شی دی؟ دوه عمله وشو، دریم نمبر عمل څه شی دی چې موسی علیہ السلام ته الله فرمایي چې دریم نمبر عمل دا دی چې دا بنده چې دی نو د هېڅ شرم چغلخوري نه ده کړې، شیطاني نه ده کړ. یعنې نن سبا بعضې داسې خلک وي چې هغې د یو انسان شیطاني بل ته کوي، د بل هغه بل ته کوي، چغلخوري کوي، یو انسان تر بل مسلمان ترمنځ څه شی جوړوي؟ اختلاف جوړوي، مخالفت جوړوي، بغض حسد جوړوي، رشتې ختموي. نو موسی علیہ السلام ته الله فرمایي دې ته چې دا کوم مقام میلاو دی، دا کوم مرتبه میلاو ده، دا صرف او صرف د دې د وجې نه میلاو ده چې دغه درې اعمال یې کړي، نه یې چغلخوري کړې ده، نه یې د خپلو والدینو نافرماني کړې ده، نه یې د چا سره حسد کړی ده.